سلامونه مې قبول کړئ ملګرو بیا یم ستاسو ورور او څنګه چې تاسو ته پته چې په سوشل میډیا باندې دغه دوه مولیانو صاحبانو په خپل منځ کې یو کړکیچ روان دی چې یو بل پسې به ویډیوز کول خو په علمي دغه لحاظ سره به په یو بل باندې دغه کو ټک کو خو بیا چونکې دغه په کولسري مولا د دې جمال حسین مولوي صاحب کردارکشي وکړله کردارکشي یې څنګه وکړله چې په یو جینۍ باندې د وایس ریکارډ که مرګرو ویډیو به سکیپ کوئ نه ډیره به شیر کړئ او دغه په کولسري مولا ته به ورورسوئ زه به نن د ده داسې سافټویر اپډیټ کوم چې د ده له به زه د ده دغه د دروغو د وایس نه دی دا به زه په ده کې ورمنډم انشاءالله زه به ده ته ښیم چې ته مولا یې که ته یو جولای او یو دروغجن او کذاب لغین انسان یې ځکه چې تا ته د چې عزت نه ښکاري تا ته د چا کور نه ښکاري ځکه چې دی د پردی تورسرې باندې په 15,000 روپۍ وایس ریکارډ کو تا څوک بدنامو مولانا جمال حسین صاحب نو د دروغو مزې ډېر لنډ وي ملګرو ده چې کومه ویډیو کړې وه د هغې حقیقت چا راښکاره که زیشان چې دی د دغې ویډیو حقیقت راښکاره که او د هغه جینۍ وایس هم چې دی جینۍ پسې ده کوشش وکړه هلن کې دا زیشان په پی ټي آی کې دی خو دا یو کار یې چې کوم وکړه نو زه وایم چې یاره آفرین شه در باندې ملګرو څه کار یې کړی دی راځئ هغه وایس در باندې اورمه چې کوم الزام یې لګولو نن د هغه الزام نه مولانا جمال حسین صاحب په دې ویډیو سره خلاص شو او دا پنجپیرې مولا نه دی دا چې دی پکې مختورن پاتې شو نو راځئ دا ویډیو دا وایس ریکارډ در سره زه شریکوم پس د هغې نه په بیا یو څو خبرې کوو مفتی حفیظ الله ما ته وویل دا راځه 15,000 روپۍ درکوم او جمال روغاني پسې به خبرې کوي وایس پکې نو ما یې 15,000 روپۍ هم رانه کړې او ما باندې وایس وکړو او زه چې په میډیا باندې خبر شوم جمال روغاني ډېر زیات پاک سړی دی او ډېرې ښې خبرې کوي او دومره ازارې کوم چې زه خبر شوم که نه زه د خدای نه وېرېدم ما وایي دا به زه خامخا اوس پبلک باندې ورکوم چې دا بالکل ما ته مفتی حفیظ الله دا خبره کړې ده ما لې پیسې هم رانه کړې ما باندې وایس هم وکړو او زه د جمال روغاني نه معذرت غواړم ملګرو تاسو به چې دی دا وایس اورېدلی وي دا مخکې ښځې وایس دی چې کم وایس ده پلی کړو ده چې دی دې به ځان ته مولا وایي مړه جولا یا جولخه یا بېغیرته ته چې دی تا کې که ایمان وی نو تا به چې دی په علمي میدان کې ورسره مناظره کړې وه خو چونکې تا سره علم نه و او شیطان در باندې سور او شیطاني علم دې زیات نو تا چې دی شیطان سره صلاح وکړله او شیطان هم ښځه دې را پیدا کړله په 15,000 روپۍ دې پې داسې وایس ریکارډ که خو 15,000 روپۍ دې م ور نه کړله وایس دې پې ریکارډ که هغه حقیقت دغه دی د دنیا ته راغلله دنیا به اوس وویني چې یاره څوک په حقه دی او څوک په ناحقه دی آیا ته ځان ته نن د پسه هم مولا او مفتي او شیخ وې په خدای یقین کې که ته د مولیانو د خپو خاورو ته هم رسې ته خوشي خر یې ځکه چې ته په 15,000 روپۍ باندې د وایس ریکارډ کولو دپاره لالچ ورکړي یو بلې تورسرې له بیا هغه 15,000 روپۍ هم ورنه کړي او د بل یو مولا پې بېعزتي کړي نو هغه خو هم چې دی قرآن راواغشت او خیرې وکړلې او الله پاک دی وي چې دی حق وکړي نو حق دغه دې راغلله نن به ته څومره ذلیل او مختورن یې د پردو ښځو سره لیڼونه ستا دي که کیسې کتارې یارانې به ورسره ستا وي په پیسو په دغه شیزونو په ښځو وایس ریکارډینګ ته کې د چا خلاف نه تا چې دا خبره کولاسې لکه مولیان تاسو به داسې مولا نه وي لیدلی چې هغه یو ښځې سره تعلق وي او داسې چې دی په علمي لحاظ یې کمزوري وي نو شیطاني غربې استعمال کړي د بل مولا خلاف ما کلم چې دی د مناظرې مولیان ما ډېر لیدلی دي خو ما داسې مولا نه لیدلی لکه دا ته چې کمې ته د مولیانو په جامه کې یو ابلیس یې داسې ابلیس یې چې تا دا کوم وایس تا جوړ کړی د مولانا جمال حسین صاحب خلاف اف توف لعنت شه در باندې مړه ته به هم ځان ته چې دی مولا او د نبي علیه السلام وارث وې تا سره شیطاني علم دی تا سره ګورې ته ګورې ځان ته د نبي علیه السلام وارث هم مه وایه ولې چې د نبي علیه السلام چې دی په دین اسلام کې مونږ ته دا ویلي شوي چې تا په یو مسلمان باندې یوه پرده واچوله الله پاک به په تا باندې اویا پردې واچوي دلته کې تا خپل شیطاني خربې استعمال کړله تا چې دی وی چې ګینه زه به د ده عزت چې دی تار کم خو الله پاک ستا هغه عزت تار کو هغه حقیقت دا دی د دنیا ته څرګنده شول
او ته څه پاتې شولې مختورن. نو ټولو ملګرو دې خلکو ته ویم چې ملګرو د دروغو مزې ډېر لنډ وي. نن دا مولا څنګه تورمخې او مختورن دی دې دنیا ته. نو د دروغو مزې لنډ وي، د دروغو نه ځان وساتئ. او دا مولا نه بلکې دا یو جولا دی او دې جولا ته زما دا پیغام ورورسوه چې زم طلاقه یا بې غیرته ته که نر وې تا به علمي میدان کې چې دی د دغو سره مقابله کړې وه، نو ته راغلې کردارکشي دې کوله او بیا دې په 50,000 روپۍ شرم در کې شته دی او که نه د نن نه پس به ته دې سوشل میډیا ته ځان راښکاره کړې او په کومو سترګو به ته ځان ته مولا وې. معافي وغواړه ورک شه د دې سوشل میډیا نه. ګینې په خدای یقین کې چې په داسې طریقه دې وځغلو چې ته ووایې چې خدایه پاکه دا په چا سره مې چې دی لانجه راغلله، ځکه چې ډېر نیچ او سپک حرکت دې کړی او که ونه تښتېدې نو ته واقعي ده چې د شیطان ورور او اکثر له چې همدقسې منافقان خلک په سپکو حرکتونو باندې شرمېږي. نو ملګرو ویډیو در سره اوږدېږي. ستاسو ورور بلال اجازت غواړم. د لوی الله په امان.